ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ما غوښتل چې نن د طالبانو او د امریکې پاکستان او د افغان ګورنمنت ترمنځ چې کوم ملاقات په سعودي عربستان کې د میاشت کې ایکسپیکټډ و د هغې د ځنډولو باره کې خو به تاسو ته پته لګېدلي. بنیادی وجه د دې څه وه خو تقریبا ټولو تاسو ته پته ده چې یاره د افغان ګورنمنت په دې پروسس کې یا په دې ټاکس کې د هغې نمایندګان نه شاملول. اوس خبره دا ده چې بعضې ذرایع وایي چې کوم کنفرم وي چې ولې دا خبره افغان ګورنمنت په دې باندې ولې انسسټ کوله ټینګار یې پې کوو چې یاره خامخا هغې وجه دا وه چې په یو اي کې 13 میاشت کوم ملاقات شو 3 ورځې چې پاکستان، امریکا، سعودي عرب او یو اي پکې شامل د طالبانو سره. په هغې کې دا خبره شوې وه چې پر روان راوند کې به چې کوم دی د افغان ګورنمنت ډیلیګیشن هم شامل وي، رسمي یا غیر رسمي، خو دا خبره شوې وه. لیون طور باندې طالبانو د دې خبرې نه انکار وکړو. اوس سوال دا دی د طالبانو نه چې لکه تاسو غواړئ څه دا جګړه چې کومه ده دا خو د بدقسمتۍ نه د افغان جګړه ده د 13 کالو راسې نه، کله د مجاهد په نوم باندې جنګېدلی، کله د کمیونست په نوم جنګېدلی دی، اوس ته پکې د طالب په نوم باندې جنګېږي، خو وینه تویېږي، تباهي کېږي د افغانستان او وینه تویېږي د عام افغان. اوس داسې حالاتو کې سوال دا دی چې په تاسو باندې څه ریسپانسبیلیټي ده او په نړیواله ورورولۍ باندې ته چې د افغان ګورنمنټ سره نه کښېنې، که ته منې او که نه، خو هغه دې وخت کې د افغانستان که 400 ضلعې دي، په 400 کې په 14 ضلعو باندې د طالب قبضه ده، یس په دې کې څه شک نشته دی، خو دا 300 او 86 چې کوم دي دا خو د هغوی سره دي، د فوج دی، باقاعده ادارې دي، په یو طریقې کار سره حکومت کې راغلي دي. نو د دې خو څه توک نه جوړېږي چې یو سړی وي زه امریکې سره خبره کومه او زه د افغان ګورنمنټ سره خبره نه کومه. افغان ګورنمنټ اصل پارټي خو چې کوم دی افغان حکومت دی چې دا وخت کې په کابل بل په افغانستان کې سټریټیجیک یو څو ښارونه دي چې دا د چا سره افغانستان د هغه سره کابل، مزار، جلال آباد، هرات، کندهار، هلمند، ارزګان وغیره، وردګ، دا یو څو ځایونه دي. طالب سره چې کوم دي نو خو داسې سټریټیجیک نه یوازې ضلع شته نه پکې ورسره یو صوبه شته دي. نو په دې حالاتو کې ما په خیال ښه به دی چې طالبان هم د یو افغان په حیث باندې د یو مسلمان په حیث باندې د دې ضد نه اوس راوځي. امریکا به زیات نه زیات طالب له څه ورکړي، بندیوان به خوشي کړي، یا بس پیکیجز به ورکړي، یا بس د فوج حوالې سره بوله سکیورټي دغه بوله ورکړي. نور اصل خبره خو دغه سره د حکومت سره ده. او خدای مکه امریکا وایي چې یاره زه د نه لاړم، طالبه ته پوه شه او حکومت ته پوه شه. نو که د چا بیا دا خیالي حکومت که هر څومره کمزوري شي خو کم از کم کابل ته نشي اغستی، کندهار ته نشي اغستی، جلال آباد ته نشي اغستی، هرات ته نشي اغستی، نو چې کندهار ته نشي اغستی، هلمند ته نشي اغستی، نو ولې جګړې له چې کم دی یو دغه ورکړي کېږي. زه په دې وخت کې غټه ایشو چې کومه ده هغه د افغان ولس او د افغانستان ده. اوس که هر یو افغان یو په هغه کې لږم افغانیت دي نو چې هغه دې ته سوچ وکړي چې اوس نړۍ ټوله ستاسو سره ده، پاکستان، ایران، روس، چین، امریکا، نو چې دیم د سره دي، سعودي عرب، یو اي، ترکیه، نو په کار دی چې په عزت کې سړی راشي او دا روغ وکړي. که چېرې امریکا لاړله او ته کابل ته راللې، طالبان کابل ته رالل، نو څه به وي؟ دا خو نه ده چې ته به بیا په آرام باندې راشي او خلک به درته واکړي. نو بیا خو به ته د حکومت سره جنګېږي، که د حکومت نه علاوه 1500 ملیشې به درته جوړي. اسماعیل خان به خپل ریاست جوړ کړي، عطا محمد به خپل ریاست جوړ کړي، رشید دوستم به خپل ریاست جوړ کړي، په مشرقي کې به خپل ریاستونه. نو د دې نه بچ کېدو دپاره یو خو زه دا ګڼم چې په پاکستان باندې، په ایران باندې، په یو اي باندې، په دې ملکونو باندې هم ډېره زیاته ذمواري پې راځي. چېرې دې وخت کې دا نه چې په طالب باندې دې دباو واچي. ما په خیال طالب باندې دا خبره منل پکار دي او مخکې طالب په دې خبره پوهه کول پکار دي چې وروره دا اوس چې کوم دی دا 20 کاله 30 کاله چې کوم حکومت هلته کې کوم پرمختګ شوی دی، هلته کې ځوانان ناغلي، هلته کې تعلیم عام شوی دی، تقریبا هلته کې د صحت سهولتونه خلکو ته دي. نو دا اوس هغه ځنګلي سوسایټي نه ده چېرې ته به د ټوپک په زور باندې راشي، ته به په کابل کې کښېنې، نو تا سره به افغانستان بس تا سره ټول شي. نو په دې حالاتو کې زه دا یو خبره کوم، آفټر آل طالبان بم کینی او حکومت بم کینی، افغان نمائندگان بم کینی، الله به دا مسله حل کیږي. ځکه دا مسله نه د پاکستان ده، نه د امریکې ده، نه د ایران ده، نه ترکیې، نه سعودي عربستان ده، دا مسله د عربیا د افغانانو ده. نو چې سبا لکینی بل ورځ لکینی، نو ما په خیال خبره ده چې زه به دا ووایم چېرې د ریجنل کنټریز له هم پکار دي چې دوی په طالب باندې، په طالبانو باندې
دباو نه، دباو یو غلط ټکی دی، بلکې هغوی باندې دا ومني ښه په عزت کې عزت له نور هم سیوا کي، چیرې دا 19 کلن جنګ چې کوم دی د خدای لپاره دا ختم شي او عام افغان وګړي چې کوم دی هغه هم د نورو انسانانو په شانتې په امن کې ژوند وکړي، هغه هم د تعلیم سهولت، هغه هم د صحت سهولتونه، هغه هم په خپل افغانستان کې بغیر د سیارې نه که د کندهار نه را روان شي نو مزار ته ځي، که د بدخشان نه را روان شي نو هلمند ته ځي، چې بالکل سیاره ترخیني او افغان هم د نړۍ د نورو ملکونو سره سیال شي. او ما په خیال دا ذمواري نه د امریکې ده، نه د پاکستان، نه د ایران، نه د ترکیې، بلکې دا ذمواري د افغانانو ده، که هغه د ملا په شکل کې دی، که طالب په شکل کې دی، که د سیاستدان په شکل کې دی، که د کمیونست په شکل کې دی، که د وکیل دی یا که عام طالب دی، که هغه پښتون دی، ازبک دی، ایمک دی، هزاره دی، تاجک دی، هر یو شکل کې چې دی په ټولو دا ذمواري جوړیږي. نو زه به دا ووایم چې ریجنل کنټریز له هم په دې کې کردار کول پکار دي او طالب له د دې خبرې نه کم از کم د افغان په حیث باندې رستو کېدل پکار دي، خپلو کې کینې ښه خبره به دی چې افغانستان د امن دپاره دونه قربانۍ مو ورکړي دي، نو یو قرباني دا هم پکار ده چې خپل ضد دی دواړه طرفونه پرېږدي.